کومه یو محله زما وستا د داسې مسجد نه خالي شته دی یو کلی د داسې مسجد نه خالي شته دی یو کلی یو وطن د داسې مکاتبو نه خالي شته دی خو دې ته که د خدمات افراد مهیا کوي نو دا داسې ادارې مهیا کوي دا مدارس د دې قیام داسې یو جدید شی نه دی البته د مدارسو په تاریخ باندې چې نظر واچوئ نو مدارس د اسلام په ټولو کې جدید ترین مراکز یاد دا مدارس د 4200 سال نه ابتدا کې اول وجود دې ته یهودو ورکړی دی د دین موسوي اوله مدرسه 4000 سال وړاندې قایم شوې د نصرانیت اوله مدرسه تقریبا 2300 سال وړاندې په ویټیکن سټي کې قایم شوې ده او د دین اسلام اوله مدرسه په دار ارقم کې بیا په مسجد قبا کې بیا د مدینې منورې یوه محله یو کلی د دې نه خالي نه و هر ځای کې د مدارسو قیام شوی دی خو په اعتبار د مرور د زمانو د ایام مدارسو باندې نظر اچئ نو جدیدترین مدارس هغه د دین اسلام مدارس دي چې هغه 1400 کاله سفر باندې مشتمل دي د نصرانیت مدارس 2300 سال سفر باندې مشتمل دي د یهودیت مدارس 4000 سال سفر باندې مشتمل مدارس دي نو قدیم خو هغه علوم دي جدید علوم دین اسلام علوم ورته نن د بشري تقاضو د بشري افتخار ور دا یوه عقیده چې لا اله الا الله د دې خلاف چې څومره فتن ورسره پیکار دي میدان کارزار کې عمل او کردار کوي لګیا دی یو قوم یو ملت سوا د ملت د اسلام نه سوا د داویدار د اسلام نه یو قوم هم پوده نه دی یو قوم هم غافل نه دی یو قوم هم د جنگ اسلحه اسباب ایښودلي نه دي صرف مسلمان دی نه د عقیدې په تحفظ خبردار نه د خپل عزت د چادر چاردیواري په تحفظ باندې خبردار دی نه د خپل اولاد د مستقبل کې راتلونکي فتنو نه خبردار دی یو کدي خبردار ساتي دا علما دي دا فضلا دي چې نن دستار د فضیلت دا اساتذه کرام اعتماد د دې په سر باندې وخي بل اساتذو ته به پیش کوي نن هغه قدر احترام معاشره کې دي ته ورعطا شو کوم چې الله جل وشانه بشري هغه اهم چې علمیت سره تعلق ساتي الله بابا آدم علیه السلام ته ورعطا کړو چې وجه د